چینو تپوس وکړې د اوړه په 3000 روپۍ باندې تروړه ده غوړي ورځ په ورځ باندې ګرانېږي. په دې ملک نه نوکري شته نه ارزاني شته. څنګه چې تاسو معلومه ده نن په ټول پاکستان کې ملګیر هړتال دی، هر یو ځای کې شټر راښکته دی او ټول خلک په دې غم کې دی چې د یو سړی 1,500 15,000 روپۍ د هغه د ټولې میاشتې مزدوري او په هغه پسې صرف 15,000 1,500 40,000 50,000 بل راشي نو هغه به بچو له وړه پسالي غوړي به ولې پسولي. او دغه شان دا یوازې د بجلۍ مسله نه ده چې په بجلۍ کې ټیکسونه دي وربیلونه دي، دغه شانتې د چینو تپوس وکړې د اوړه په 3000 روپۍ باندې تروړه ده غوړي ورځ په ورځ باندې ګرانېږي. روزګار نشته، بدامني ده، پښتانه چې په کوم ځای کې دی وال خوري او زمونږ چې کوم د پنجاب دی د پنجاب اوړه په مونږ باندې بند کړي دي. نو دغه شانتې پکار ده چې مونږ د پښتانه زما پښتنو ته دا پیغام دی چې که دا ځل تاسو راپانسېدئ ویښ نه شوئ نو بس بیا هم د الله تپوس وکړي بیا هېڅ هم نه شي کېدلی. مونږ زمونږ په دې ملک کې ډېره غریبي ده جي او ښه تعلیمونه کړي. زه پرې بچو ډېر خفه کېږم په دې کچک پل باندې. دوی ټول بار ملکونو ته روان دي شي، څوک ملیشیا ته څوک سعودیا ته او یو ملک ته د مزدورۍ دپاره د مجبورۍ نه جي. په دې ملک نه نوکري شته نه ارزاني شته. زه په خپله په سعودیا کې وم جي، ما به مزدوري کوله او زه به چې ملک ته راتلمه د دې ملک مثال د کور دی جي. لکه چې سړی کور ته لاړ شي او سکوني ارامي نو سړي پکې زندګي ښه تېرېږي جي. چې سړی په خپله خپۍ په کور کې نو هغه چای روټۍ به هم دله خوند نه درکوي. د دې مثال د کور دی جي. مونږ په امن خوشحالېږو او په دې کم دا مهنګایي چې ده مونږ چې په دې باندې چې کم دی نو دغه وشي چې نن سبا چیني په کم حد کې ده لکه څنګه چې زمونږ د ورور بهي ووې نو مونږ دا سوال کوو چې یاره مهنګایي کمه شي، په دې باندې غور وکړی شي. مونږ پرې خفه کېږو جي، مونږ پرې خفه کېږو، ړم دردېږي خو څو بس الله دې په دې ملک باندې داسې یو دغه راولي چې په دې ملک خفه کېږي. بس زه نور هېڅ هم نه شم ویلی. السلام علیکم. کوم 10,000 راغلي دا به را روانه میاشت به دا به 40,000 نو دا د خلکو د برداشت نه بهر شو.